د کعب بن مالک، مرارة بن الربیع، هلال بن امیہ والا کیسه مختصرا مخته حدیث کې بیان شو. صیغه ول طویل کیسه د تبیینی بخاری مسلم هر کتابونه کې راغلی ده. اوس هم دا خبره کعب بن مالک مخته خای وکانه من خبر د مو خبر او قصه ده حين تخلفت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله زورسته پاتې شوم پیغمبر اسلام نه په غزوه تبوک جنگي. هغه دا وجه چې انی لم اكن قد اقوى نمخ زدومره مضبوط او ماشي سړی مضبوط سی وسایل وغنه ولا ای سره مني او چې شیانو سره ډیر لکه مالداري حين تخلفت عنه په تلک الغزو چې کله دی غزوې کې زپاتې شوم د سینو مدي پرې کې خو مالک والله ما جماعت قبلها راحلتين قد تجدين مخي جنگونو کې ما دوی سورلې ځان سره نه جمع کړې دي پر سره حتی جماعت هم په تلک الغزو په دې کې ویر سره جمع کړې مې ولم يكن رسول الله صلی الله علیه وسلم يريد غزوه کله چې پیغمبر سم دی وی غزوی اراده لرله یعنی نبی کوله الا ور بغیرها به برکی توریه کوله الا ور بغیرها تشتل شي لکه یو طرف تصیب چته ونه خای کنه بلکې بل طرف به خای سوق خبر نشي کنه جاسوسي مسیونه کی حتی کانت تلک الغزوه نور غزو کې پیغمبر سم توریه کوله کنه خودی کی توریه ونه کړله د کی صراحتن خبره وکړله. فغزاها رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم د جنگ کو په حر شدید په سخت ګرمۍ کې لکه نن سبا شي د سخت ګرمۍ د لکه بدرو وغیرہ ګرمۍ د اسو وغیرہ میاشتي واستقبل سفرا بعیدا لری سفر سره مخامخ شولو وما فاز او ډیر زنګلات لري کې صحراګانې چې د الګاډي برتلي واستقبل عددا كثيرا او ډیر کفارو مقابله کې شولو مخامخ شو. فجلا للمسلمین امرهم مسلمانانو ته خبره خخ کرا چې تیری خو کوي سي اعتبار سره کمې پر نه دوی ځکه چې سفرم لري دي ګرمیم ډیر د دښمنانم ډیر زیات دي ليتأهب اهبه غزوهم دي د پاره چې د سفر او د غزوې لکم سامان خ تیار کی اهبه من سامان فاخبرهم بوجههم الذي يريد او چې کم طرف تطلو کنه لاري ول خود الشدي طرف ته بوزو والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير پیغمبر سره کسان ډیرو ولا يجمم كتاب حافظ هغه ټیم کې زده سي دیوان رجستر نه وکنه چې پکې د نامې لیکلی و يريد بذلك دیوان درج کتاب نه دلته چې مراد رجستر مراد خلیقه دیوان وته لسیده. قال كعب بن كعب وي فقل رجل يريد ان يتغيب ډیر د سې کم یو سړی بو کنه چې هغه د غیب کېدل اراده چې پټ شي کنه الا ځوان هغه به دا خبره کوله ځوان او ګمان و چې ان نزل ک سيخفى به چې دا خبره به پټه پاتې شي ما لم ينزل فيه وحي من الله سپرڅ وحي نه ویرغلی یعنی کسانه سي ډیر بخپته نه لګي سوق لاړو نه لړو غزا رسول الله صلی الله علیه وسلم حين تلك غزوه پیغمبر سند د جنگ په غټیم کې وګونه حين طابت الثمار والظلال شکل د میوي مزیدار شي او سیوري ډیری ونی د پونو نه ډکی د سیمسم کې کنه حين طابت الثمار میوي خي پخې شي وي او د سیوري مزیدار د سیوري کې سړی ناسي د 12 بجې ټیم کې بیا خو خوانه کې د مسبخین نه بعد چې د شی موسمو کنه چې مونږ د غشنو ته محتاجم ډیرو کنه ډیر خو موسم کې د جنگ پیښ شیو فانا الیها اسعر زه د غشنو طرف ته ډیر شوم مایلو ما چې د سړی خوند ور کوي کنه د شیان. فتجهز رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون چې د جنگ د پر مسلمانانو پیغمبر سم تیاری وکړه وطفقت اعدو او زب کله کله اوته لما کنه کورنه روان بشم سبی لکه يتجهز ما چې زو سره تیری کما سورلې مرلې تیار کما نور شیان پارجی چې واپس براغلمه د سکار بشي چې ولا مغزي شین څه بنو شي بس تیاری بنا او شولا وقول في نفس ذلك مول شي خیر دی بس کنن تیاری ونه شکنه سبب وکو انا قادر على ذلك اذا اردت چې کله او غواړم د زکول شم په دې قادر یم. فلم يزل يتماد بي نو مخربني دا خبر اوګدش ولا تر دې حتی استمر بالناس الجد خلق ته خبر کلکش ولا حتی استمر بالناس الجد چې شتل شي خلق حقوق خخ شروع کو کوشش. فاصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم غاديا والمسلمون ما پیغمبر سبي روان شو مسلمانانه مر سره ولمغسي من جهاد شي ما سنو تیر کړي د خپل کوشش او د سامان. ثم غدوت بيار واپس راغلم سبي فرجات چې وتلم فرجات را لم ولا مغزي شي سمينو کړي ولم يزل يتماد بي ربن نور منده وګد شو حتى اسرعوا چې خلق زر لاړو من بزدي زنه وتل وتفارت الغزو
او ممیلا د جنگ شروع شوله تپاره ته فرد نه راوتلی که نه ډېرېدنې تېر شي خبره به څه شوله شروع شوله فهممت ما اراده وکړه ان ارتحله فادرکهم چې زه به لاړ شم هغو به لارې کې ټینګ کړم یعنې وبمندمه ورپسې ورورسېږم به فیا لیتنی فعلت ارمان ده چې همداسې مې کړي وه که نه چې ورپسې ورغلی و لارې کې خو به مې لو شوي وه که نه خو بیا راسره دا کار ونه شو ثم لم یقدر ذلک لی به د تقدیر خبره هم ده خو دا کار رانه ونه شو فطفقتو نو چې کله لګیا شوم اذا خرجت په الناس بعد خروج رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لاړو خلک لاړو چې کله زه د مدینه کې وته لمکنه زنه خلک خو پکې و کنه منافقین زنه معذورین زنه پکې کمزوري و خلکو يحزنني دي خبره به ډیر غم جن ولم چې انی لا ارى لاسوتن چې ځان د پاره یو داسې کس نه ګورم کنه چې اما د پاره اسوه وګرځي اسوه چاته لشي لکه داسې کس چې ته پسې روان شي کنه تا د پاره قاید او رهنما جوړ شي الا رجل خود داسې کسان برت اکثر ملیدو په مدینه کې چې مغموس ون علیه په النفاق څاغه باندې به د نفاق مخینه تهمت او خیالات په واضح شي چې دا سړی منافقت کوي ځکه خو زینه کنه ناغه باندې به د منافقت داغو او رجل داسې کس برته ملیدو اکثر چې ممن عذر الله تعالی من الضعفاء هغه به خدای معذور ګرځولی یعنې قرآن کې به د پر عذر و چې ضعیف و کمزور و یا بډوند و یا مثلا ګوډ و لیس علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج مثلا بی کنا چې پیغمبر اسلام خو لاړو کسانو مسر ولم یذکرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی بلغ تبوک پیغمبر اسلام زما خبرې ونه کړې او چا نه تاسو نه چې کعب څنګه شو چې کله تبوک ته ورسېدل ته کې خبرې شروع کی صاحب کعب چر شولو فقال تبو ویل وهو جالس في القوم خلق يونس بتبوك لكن ما فعل كعب بن مالك كعب بن مالك سشوا خو نشي لیدای فقال رجل من بني سلمة د بني سلمة قبيله سړی وغول يا رسول الله اې د خدای رسول حبسه برداه هغه خدوا ټیکری وسره دی مغه ته بس مخي ګور یار چې شنه پات د مغه کې اخته ده حبسه برداه دوا ټیکری دی بس مغه بان کړ د مغه کې اخته د مخې ته ګوري ارسنه پاتې ده والنظر في عطفيه او بس یو مخې زون ته ګوري عطف د کینارو تل شي کنه بس د زون سړی کله نو لی بسو کې به زون ته کسي کنه دسي کله ورسته ګوري کله مخته کله سر منی لوستري کله لوندي باندې زون سې کوي دا مطلب یعنی زون ته ګوري په قال معاذ بن جبل رضی الله عنه اسړي دا خبره چې کله کله معاصبه تل غلا شسړي بئس ما قلت د دې خې خبري و نه کړلې مو بن مالک خود سي کس نه دي کنه والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا مونږ په یو چې کاب سي ډیر خکاستي اګه د سي خبري مونږ نه دي مندلي پس کته رسول الله صلی الله علیه وسلم بس پیغمبر سم خاموش ته جواب ونه وکړو فبینا هو على ذلك بعد سیالت کی وو را رجلا مبیزا یو کس پیغمبر سمو کتل سپین مبیزا چې شتل شي بیز تبیز تل شي کنه ان سپین لباس غوستو د سوي کس په نظر باندې راغلو یزول به السراب سورست لری نه خوشګي غونی لاګي کنه یزول به السراب څه شګو چې کول نه کړ کول د لری نسړای سره سي د شګه خو بوغونی لاګي سي نشي قتل بمختسی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بمرسن سکونه با خصم دا سړی خو ابو خصمه ده لکه رغلو ابو خیسمه ده کنه با خیسمه من شاب خیسمه من ابو خیسمه ده فاذا هو شوي کتل رختیا وسره غچو ابو خیسمه الانصاری وهو الذي دا مغا کا سکونه تصدق بسواع تمر دی پری کې یو وګ کجوري صدقه کړی وي حين لمزه المنافقون بمنافقون ور باندې توانی لګول سو کور یو دور امان زيو وګ کجوري دی وسو صدقه کې په دې باندې چې شکیږي صدقه لکه شو کې ډیره صدقه کې لکه ځنه منافقین او ځنه خلکو کې عادت کا ډیر شایوا کې کنه بیا دا نه پرېګدي سو ګور زون خای کله غنیو کې سدور امان زوس دی باندې وسو شکیږي خلک خود زیات ورو بسل یو خدای بنده ویلې په چنه کې تو نظر کې چنه کې الله ته ډیره لوی لاګي قال كعب بن مخت كعب سي بي دا مانس کې جمله معترضه واخه مختص فلما بلغني کلمه ته دا خبره را ورسېدل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد توجه قافلا پیغمبر سره خو واپس روان ده قافلا روپس کیږي من تبوک نه حزورني بثي نو یو مخي غام رواني ولا غام ته حاضر شولو فطفقت اتذكر الكذب واقول نو یو مخي بموزون سره درويغ یدول او دام بيلو سبما اخرج من سخطه غدا څنګه به سبا دي غوسې نه ځون خلاصاو
واستعینوا علی ذلک بكل ذی رأی من اهلی او کور کې به کسانو نه مدد غوښتل صحابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه مشوره واکن څه خبره واکن څه ورته وایي څه زویل نه ولور فلما قیل مت چې ویلو کله مت بیا دا ویل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قد ازول قادما پیغمبر صلی الله علیه نږدې شو در نږدې شول سره د صحابه او نزاح عني الباطل ټول دروغ خبره مې زړه نه وتلې صفو ویل چې پریدا باندې سنی نشو کول صفو خبره خاده حتی عرفت زه خپوي شول ان لم انج منه بشيء ابدا په هیڅ شي نه خلاصېږم چال جوړ کړ فاجمعت صدقه فاجمعت صدقه د رښتیا او اراده م په ها کړله او اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم قادما پیغمبر سم پراتلو شو سبیر غل وکنه اذا قدم من سفرن پیغمبر سم د عادت او ګرځته جمله مترزی په تور باندې خبره کی پیغمبر سم د عادت کله سفر نه سره غل کنه بدا ابل مسجد بیا جماعت تراتلو جماعت ته سړی لوړ شي نخکور کی به خال تیاری کی خزه مذهبي تیاری کی سړی رغله ده انده شیطانورو ته کور به صفو کی د پاره د ادب طریقه ده فرق پی رکعتین د رکعت نه په منځه کو دا سنت طریقه ده ثم جلس للناس بیا خلق ته مسجد نبوي کې کینه صلی فلم فعل ذلك سکله هل تکینه سکنه جاءه المخلفون نسکون کا سون د جنگ نه رس سپوتیار سړی برتل یا تزیرون الیه او توزرون به کول یا رسول الله مدا کورو مدا کورو پلانکای ضرورت موډ صح ضرورت بس هغه دی وجنه پوت شنو یخلفون له او تکسمون بیا خړلو وکانو بضع و 80 رجل تقریبا د ساعتیات څه دی پوساتیا کسونو بزدو بنده خبرې کولې فقبل منهم علانیتهم پیغمبر سم بزدو ظاهری خبرې بن اعتبار وکړلو او عذر قبول کړلو و بایعهم بیاتیا سره چلو ټیک تا بس واستغفر لهم استغفار او توکل خدای مو بخا او وکلا سرائرهم الى الله تعالی خذول بتینی د زړه خبرې صدور اختیاري دروي غلي دو لرازي خدای ته وسپرل الله پيږي حتی جیت درې پر زار غلنه فلم سلمتو اس کلمو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو تبسم المغضب ای غسانوک سړي غونډه ته وخندیدل لکه شوی ته غوسات سی کنه بیا خطر زیړی نه کوي کنه زیړی پچته نه کوي بس بیا خون دی غونی تبسم وکړو سم قلب متل استعال روشه فجیتو امشي نزور روان شول حتی جلستو بین یدیه مخ مخ وتکینستل فقال لمتل ما خلفک ته چې شي دی واجب نورسته پوتې شوی ویل نه وی لوړ علم تکون قد ابتعت حرکته خزم د سورلی خستی وکنه قال دایس قلت متل یا رسول الله والله لو جلست عند غیرک کزتون الو بل چو سره سنو سو د مخ مخ کنه من اهل دنیا دور کاسوا چوک سیټ و ملک و بادشاه نه تو به قتل یو چې سوره و خيار زب دی هغه غسینه مو ځون خلاص کړه کزبل چو سره سنو سو من اهل دنیا لرأیت تو به قتل یو چې نس اخرج من سختی ساغ غسینه مو ځون خلاص کړه بیا وزرن په چلونو سره خلقد اوتی تجد لقد اوتی تجد لزک سمت ډیر چلونه رسی لقد اوتی تو جدل مت ډیر چلونه طریقې رسی خو ولکننی والله لقد علمت متخافت لئن حدثتك اليوم حديث كذب خو ته خو درویغ نشیل کنه ته خو د خدای پیغمبري کته ته نن ز درویغ وای ټیک ته په جواب برننن خوشحال شي تر ذبیح عني خو نږدې د سمونه بیا وارز خبر شي زړه به د موت شي کنه به د شي مطلب شي کنه الله نږدې د سال تعالی ايسختک علی مو بني به خفا کی سره نه خبر دکی وین حدثتک حدیث اسود کین خیر د نن د تاریخ دی خبره بوک تجد علی فيه مو بني غصه شي خو اختیاو کې خو نجات ورکی ده کنه انی لا ارجو فيه عقب الله عز وجل ذاکی دی الله والاخری انجام امید لرس ان شاء الله متبو خدای خیر وکي والله ما كان لي من عذر مو ایڅ عذر نو والله ما كنت قد اقوا زمخ درنو مضبوط دی پر مضبوطه ډیر مو ارچ شي تی بر سره ولا ایسر مين دی پر کې مال دورا ور سره مولو حين تخلفتن کس کله پوت شو خباس پوت شو ولن سوا کو قال ندی سے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام نے سب کے سامنے فرمایا اما هذا فقط صدق دی خور اختیا ویلو فقم بس پوسیگا تو سا ایتو مبارک به خدای په سالا کې خط یقضی الله فیکا وسار رجال من بني سلیما اس بنو سلیما کا سون دی کنا سو کا سون امو تر پوسی د لورغ لپت تبونی مبسی ورسن روانو فقالوا لي متویل سو والله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا مخطنی قتل سو دین مخ کې د سی غلطی کړي خودی پر غلطی کړي دا کنا طریقہ وا کونه څه طریقہ به د کړي ځوان به د خلاص کړه لقد عجزت بان لا تكون يتزرد طويل عذر ونکړل پیغمبر اسلام تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم
ته خو دې کور کې عجز پاتې شول ویلې د عذر ونه کړلو په کور د عذر د کړه وه لکه څنګه منافقانو کړه مغه شوندې به د کړه بما اعتذر الیه المخلفون فقد کان کفیک ذنبک ایتو ګناه د پر خدا خبره ډیره وکنه چې استغفار رسول الله صلی الله علیه وسلم لک پیغمبر سنت ته مو پي کړي خو بس خدای به د ګناه مفقاله ویلې د سکور وکړو قالو ته سپ والله ما زالوا يؤنبونني مخزب ملامت کولن سو ورشه بیا ورشه حتی راتو دی غډیر یلی واجنه مخ زړه کې بیا را تو شوله سنر جیل رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سلام ته ورشن په اکاز زیبنه سي زون دروي خن سواله کې مو یلی خونه لورنه غلطي وشه اصل کې خبره ده خو بیا مزړه کې راته شو پریدا دو خبري پیغمبر سم در اختیاملی ما خدي ثم قلت لهم بما دغه بنو سليمان خلق تل سم پرې دا وایو هل لقي هذا معي هل لقي خچره د خبرې پر خدا را توخه کنه سم سره چوک د سکاشتو د غزوه بد غزوه تبوک نه پوتی شي هل لقي هذا ایا دمو ملا چوته پی خشوی معي سره د مؤمنه خدین بل چوته قال غل ها نعم لقيه معك رجلان دو نور کسونه تو غنی پوتی شي دي قال مثل ما قلت غوت غن رختیا ویلو پیغمبر سمته وقيل لهما مثل ما قيل لك اغوتان د جواب ملوش لك ته ملوش ولو قال دی به مختل سو قلت ما پیغمبر سنت نه دغه کسونه تل سمان هم هغه دوه کسان شو دي تو سي سغه پوتي شي دي قال غول سم مراره بن الربيع یو پکې مراره بن ربيده العمري دي خاندان ولدا دویم نمبر و هلال بن اميه الواقفي مغادا قال د مختل سپ ذکر لي رجلين صالحين ما شاء الله متدواني کسان وخلقد شهدا بدرن دو خو بدر کیا شریک فيهما وسوا دو خو مو د پرد شدي نمونه اندولنه مو خبري کړي ډیر مخ کړي دي قال دی مختف مزیتو بزرون شل حين ذکروهما لس کلمات دوا کسون وخیل د سیما حين ذکروهما شکل د دواړه ر ذکر کلی ماتا بس دو خبري چګنه کې د سیخینه ذکروهما لس من موت وخیل بس ونهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن کلامنا اس په پیغمبر اسلام ما نو پرمنه سمو سره بچوګ نه غږیږي ايها ثلاث مدرکاسون من بین من دیغه چوکي من تخلف عنه شو دینه پوتی شي ماو کی مدرته وستو سما غږیږي بس د سره بچوګ نه غږی دو خبري بان کوي قال مختسی پجتنا بنا الناس د سبنه پجتنا بنستوول د جمع متکلم سی غاښ وکنه اجتنا بنا نه د خاص کې دی اجتنا با دا د واحد مذکر غیب صيغه ولا نازمر دي پر مفعول به الناس فاعل د سیدا پجتنا بنا الناس خلق من په لری کیدل شر سړی برنس سیډوالو خامخته سي او قال يد سيدي ول تغير لنا خلق متبخي بدال شو مخکې چې چوک مکتل یو شو دی وسره چې به صحیح کتلوانه حتی تنکرت لی په نفس لړ د خپل علاقې د پردیش ولا د چې چوک بني حتی تر دې پورې تنکرت چیرته بل شان دي شول لی ماته په نفس پزره زما کې الارض زما کده ته څنګه خبر کې د چوک ترجمه نو وسیخه درګي حتی تنکرت لی په نفس لړ د علاقې ته بداله ونه شلکه تو بیل خپل علاقې منه سکل سره خال بګور څه شي کنه د سړی ته د خپل کوره پر دای غونې لګي سونه تخوا پما هي بالارض التي دخر تمغه لك نه لګیدله الله تعالی په څوک مو په جندل او سره مینه مو بیس په لبسنا لذلك 50 ليله 50 ورځې اندی کی تیر شوي فاما صاحبایا از د دوه مرګري مسعود کعب سی وی کنه د مراره شولو د هلال فاستکانا دو کمزوري شول بیمار غون شول وقعدا په بیوتهما کور کې نو سو یا بکیان جلیدلو بس دمونه د شته غشي د سرزت شوی ده و اما انا او زه چې ما د سکی انا بنې خاکا انا الف سره نشي دي چې الف سره شتونه خدا سي لیکل شي انا به انا همزه زبر انون زبر نه بدون الف نه دغه فاما انا کته د سي انا نو خو به جمع واحد متکلم د جوړ کو کنه صحیح ده و اما انا زه چې ما پکونتو اشب القوم زلغنی به زوان و سید و اجلدهم من لغن تکاتوار مضبوط فكنت اخرج يزب وتل فاشهد الصلاه مع المسلمين مسلمانون سره جامع منځ تبا خزر دل و تو په لاسواکي بزرونه کې با ګرځدل ولای کلمه خدن خچور سره خبري نه کوله واتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وسلم علیه اس کله پیغمبر سم تبرول سلام به متوکو کنه او په مجلس بعد صلاه المزنه بعد کې نستل مجلس کې فقول په نفس زړه کې ویلو کنه څه څه وتاوس شونډي واخو سلام و سلام باندې کنه خو سي هل هر کش
شفتيه برد السلام ام لا د مو په سلام باندې شونډې خوځي کنه خوځي ثم صلی قریبا منه هیڅ بیا به نږدې شول کنه مو بر پر المنز کولو سارقه نظر پټ پټ به متکتلو او اسارقه ما بونه غلا کولو النظر سترګي ما بونه نظر غلا کولو د سیمانی چې تو بس د چی شنه څنګه نظر څنګه غلا کیږي اردو کې خیال شي آن کې چورا راته مینا لیکن د سیمانی بنه به خال نه پیږي خو اسارقه نظر د منه د غلی غلی متکتلو د سیمانی بو بوسي فاذا اقبلت على صلاه اسكل بالمنزه زاختا شو اليوم اخي لك المنزه سلسله مت نظر به بمتكتلو وزلت پتو نخو اسكل مو بغت سترګي ورغا کړل ارزانی به بیرنه مخ راول زون بیر بنی نا ګول کړلو خط عزت والا ذلك عليه سکل دام ملا مو سره وګداش ولکانه من جفه المسلمین مسلمانانو ولا جاپو چشته شي څو پرې د جاپو نه ال شي او فوي کنه بل جاپوي د ځکه دا مونږ د سدو سره جاپا کړ د اصلاح د پر د سې کړیو کنه نه مشیت زلونه حتی تصورت جدار حیت ابي قتا دا اس د بو قتا د سده موتر زوایو اې دی ولا بوخت ورل سره سره ګرشه غاب سره ولګي کیدا شي دور سره خبري وکي حتی تصورت پوس نو ورو وخت تصور منه په دیواله باندې سب ټوپ وکي جدار حیت ابي قتا دا هو ابن عامر د مترزو حب الناس الی م بني ګرونا ډیرو فسلمت علیکم السلام علیکم فوالله ما رد علی السلام سره جواب رونکو فقلت له سیابا قتا دا انشدک بالله قسم در کو هل تعلمني تم خو پیژندې کنه صحیح الله او رسوله صلی الله علیه وسلم سزا الله رسول سره مینه ستن فسکت جواب نه رکولو اس فعدت فنشت بیا متا کا سامر کړل فسکت جواب نه کړو فعدت فنشت بیا متا کا سامر فقال اخر کې ویلو سوز بس تنګوال کای الله رسول الله رسول خپي ته محبت کای کنه کای الله رسول سره اسکله دا خبر ارتوا کنه امو ته خید سینو ست توز پیژند کنه نه پپازت عینه په جوړوش ولنځ پپازت عینه سترګې می بيدل شروع کړل سترګې نه بېږي چوخه منه سترګې په جوړوش ویخه دا معنی د وژړې ده وتوليت ساغنا روان شول خطه تصورت الجدار واپس په دیواله رو وختنه په بین انا امشي سندیالات کې زره وونو په بین انا امشي سندیالات کې زره وونو کنه فی سوق المدینه بازار د مدینه کې از نبتی من نبت اهل الشام د شام علاقې ولا یونیبتی راغلو نبتی چشتل شي لکه د هغې لکې ولکم کاستو کسان میسان تیلش سیده هغه راغلو هغه دی وبد شو له خات راوړو چې د درې کاسونو سره پیغمبر علیه صلوات وسلم د سلوک کړی دو زون بیله و نه ګڼي زه سران رود شي دو سره به زه دوستۍ شروع کړم من نبت الشام ممن قدم بالطعام زون سره دانی راوړي وي یبیو بالمدینه مدینه کې خرڅول یقول غبیلو مې يدل على کابن مالک مو ته چوب خیال شیشه تکیه پته پیغناس يشيرون له خلق توخل اشاره کله الی موتر تزدا کعب ده حتی جاءني ازدا کسان روغلو د دانو خرڅون کپدا پهله کتابن مو ته چټي رو بسلې کپي غوندیوا من ملک غسان دی غسان لکیلو کوم بچو غسان وتل سیده وكنت كاتبا زاخ خپل بن لیکون کوم په لیکي بن پیدا لنکنه فقرته سمو پړو کړل پیدا پیه کې دالی کړو اما بعد فإنه قد بلغنا ای سړی متدا خبر رسیدل د نصاحب کې د توس ملګر سره د پیغمبر کده جفا کنن سبت سره بیوفي شروع کړی ده ولم يجعلك الله بدار هوان ما خپکه خدای دور سپکانه ګرځول دا معنی ده کنه ولم يجعلك الله خدای نه ګرځول بدار هوان دور ذلیل خو نه کنه ولا مزوعه او نه دسي غرزیدل شای ولا مزیه من دسي شای ست ضایع کړه شي دور چاله کوله د پردي خالصي د سړي سره چال کې کلهړوي د سبه ته خبرې کې تو بیل نه ما خپکی ګمو تر شمو به تو سره شو کو چې شبه د سره واکه خړوي د بازون ته دوی درځي د سره خو کې به دروي سروي اس پل حق بنا متروشه مسرشه نو واسکه مو به تو تسلی در کو زړه غام به د مالام کو خامخ تسی ستمو سره شامو تو سره مدد کو اس دوی کنه فقلت حين قرات اسکل څنګه کی ته مو پړو کا خاندالي کوي وکنه وهذه ايضا بمويل وهذه ايضا من البلاء دارت یو مصیبت شو یو امتحان کو خواله نه پرته پیغمبر سم ملګرو پر یخه وشرته د بل امتحان را شتره شو برتی سره روپۍ بدیر کو ته مسلمانونو خولت ویل خپای روش کور بد ته دیر کو واده بد ته کو پلان کای ډنګا سکله ته چود سی خبرې څه کی کنه به زن ډیر خالوري خپل پلټی نه وړي کنه خپل کومه کیدا د غاو ته پریګدي اس پته یمم ته به النور
یې سمو زړه کې د خبرې چې ته تناره ته مې ډارې کاغذ وروچل سمونه د اوس دا تامې شروع کې زه دوره غورځېدلی نن سبا سمونه خلکو پردی خلکو دا اوس تامې شروع کې چې زه به غوپله شم نه پردی سپی کله خپلیږي فسجرتها ډایرکټ مو وویشتلو ورته ومسېزه وله حتی اذا مضت 40 من الخمسین څه کله 40 ورځې تېرې شي 50 کې لاس پاتې شي نو واستلبس الوحي د وحي زر نه راغلله پیغمبر سم ته زر خبر نه راغله الله طرف نه اذا رسول الله صلی الله علیه وسلم یتین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر سلام متب راغللو فقال متویل اذا رسول الله صلی الله علیه وسلم یتین اس پیغمبر سم مت یو قاصد راوستول سوس کاپ سیب توای دغه تا کنه څ خپل خزو نه دا بیل شي دا معنی نو ستالو کې کنه نه بیل د شیدو بس بیل شي فقال متویل سین رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم چې دا یک مرغه توست آرډر کین تا تزیل امرته که خزنه بیل شي فقلت مثل تعلق تعلق ورک اما ذا قال سوا كان قال لا تعلق نه د مراد لا بل يتزل هو نبيل وسا فلا تقربنها نزدیکی غوتما وارسل الى صاحبي بمثل ذلك مو ملګرو ته انده حکم ورکړل به مختصي فقلت لمرتي مخزي تل سلح کی بیا اهل کی کور پلور کورنۍ ته لوړه شکنه فكوني عندهم اوسر وروسا حتى يجزي الله في هذا الامر صلى في سلوكي فجاءت امرته هلال بن اميه رسول الله صلى الله عليه وسلم یسی مخزه خوانده سي شول کنه خود هلال سي دي خزه پیغمبر سم تویل لفقالت له تویل یا رسول الله ان هلال بن اميه شيخ زائع صد هلال بن اميه مخوان صد د خبردا د ډیر کمزور ده ليس له خادم د خدمتګور نشته په حال تکرانو خدمه چلو سره ملاوي ګن تعلق مالک بنسته سملستل خو آی خدمت خو کول شن کنه قالو لا لا مای کو ولكن لا قال وتلس خا سيد الله ټیک شو بس سيد ونه ما بیلېګا خو لكن لکربن کی تو تنجدین شي فقلت متجنه والله ما به من حرکت لشین یا رسول الله ته نجدین شي اغه غریب خو بدن کور پر یخته کشال شو د ډیر غام دیواجنه او د ډیر مصیبات ته د سیدا کنه بدن کور پر یخه زنه ځکه کې و په دوري خلنده شي ته وی کنه هغه به ډیر خپکیږي بیس والله ما زال يبكي دو خدمه ټیم نه پر جړو وخت د منځکانه من امر هیڅ کله ته د کور پیښ شو د میله ما کانه الی یومه هازنده شیطانانه پوری ده بیس فقال لباز علی متکور کی زنه خلق ویلو دا کاپ سی بی کنه سو وګوره د هلال سی خزه خیرغله پیغمبر سونه اجازه و خدالو کنه تان د سی طریقه واکه کنه پیغمبر سم تو خزه ته اجازه درکې سی خدمت خو بده کوي ایس اندسی مو د زنه کسونو ویلو صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیا امراتی کته په مسونه اجازه وخلی تو ته بخاشي فقد اذن لامراتی هلال بن امیہ تخدمه هلال خزه ته اجازه ورکړه د فقلت موتل صلی الله لا استاذن په رسول الله صلی الله علیه وسلم ازي اجازهونه نه غونو و ما ادري نه صفات لګی کیدې ش نور خپاشي دی بنه ما د یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم کیدې ش صبرته وایي از استاذن تو کله اجازه راخنه وانا رجل شاب خزوان سړی هغه غونې خو نه کنه فلبست بذلك 10 ليالي دی من نور لاس رزي تر شولې فكمل لنا 50 ليله من حين نهي عن كلامنا سپریمونه خبر س باندوي هغه ټیم نه 50 ورځې تیر شولې دی خدای مهرباني وس 50 ورځې تیر سبای موږ کیدل خدای په کوه راوستواله وسنده خبره کی ثم صليت الفجر ثم صليت صلاه الفجر سبای المز موکړه صباحه 50 ليله د 15 د 15 شپې ولا اول سبای وخا کنه على زهر بيت یسدی کور په شوبنی ملمزو کوم بیتنه د موچتونو بنه فبين انا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا سکلا زما غالات بنوس کنه سلام مبارک څه خیلی وکرون اسند سیالات کوم کده زواکت علی نفسي سدی مو زړه را تانګ شو وزواکت علی الارض بمره خوبت زما کار بن را تانګ شو اعلان کی زما کو وګدا و بمره خوبت سرا دی وګدولی الا بکرون کلی کنه صدر کا سون دی والا ثلاثه الذين خلفوا قران کې شته کنه زواکت علیهم الارض بمره خوبت ځان د شیطانو سره ډیر تانګ ډیر خپاو په چات بنو سمیت سو تسواری خنی یو سړی اوس موردل تللی والو او فعل سلع غربنی پوسه خاتل او خاکنه مغزنه وزن کول یقول بیالا صوته پوجک وزمنیلو یا کابن مالک اے کابن مالکا اے پلنکیا ابشر خوشحال شي فخررت ساجدا زه خوشحال شم زه خو بس خوش خبری روغله ډایرک خدای ته په سجدي پری وتل وعربت پوه شو انه قد جاء فرج خدای خوشاله روستله خوشاله روغله فاذن رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس پیغمبر سم خلق ته اعلان کو بتوبه الله عز وجل علينا سالا په رجوع پر میله په دغه درو کسونو حين صلى صلاه الفجر سبیل منځ ټیم کې فذهب الناس يبشرون ان ار سړی برتل متبیل مبارک شه فذهب قبل صاحبيه اندسي ملګرو طرف ته ورغلی مبشرونه
خوشخبری ورکوونکي ورکد رجل الی فرسا یو سړی ماته په وس باندې روغلو تیز وساع ساع من اسلم قبلی یو کاس د اسلم قبلی نه ماته په منډو روغلو و اوفع على الجبل غربني وختلو وكان الصوت اسرع من الفرس دو غربني څنګه وختل دي خواص به زر رسی ماته کنه ته په وس په روان شي سړی زر غرته وغږي یا غوله ته زر خوش خبري مليږي وكان الصوت اسرع من الفرس دا وځي تیزو غنه وس پنه فلما جاني الذي سمعت صوت جمعت کله هغه خبر ورسېد مورد دی اواز یبشرني سدو خدمت خوش خبرې لري نزات له وسوبي د خپل ټکرای مو تر خلاص کړلو پکسوتو هما اياهما غته میر کو څه د خوش خبرې کی مبارکۍ کی وخلا به بشارته خوش خبرې کی دینه د پاته ولګي د کنه کچو د عمرکۍ خوش خبرې صدر کی سورور د شوه د پلانکای د شوه پلور درولو کتر نه د روغلو الی توله د کور وشو به ډاری کو تر روپۍ رو بوسه شاور کوا دوی څه ګناه نشته د تشیانو کنه د سره به خیر ده بدي سو والله ما املك غيرهما يوم جنا غير زيده غدوشن لو نور سره شون اندام يرکلو بيڅ واستعرت سو بيني زون تم نوري کپړي چونه پورا پرغه بن رسل اعاري بن سوره روک به در کاو فلبستم غم غستوالي بيس وانطلقت اتامم رسول الله صلى الله عليه وسلم زراون شل پیغمبر اسلام اراده سره ميلو ش اتامم منه اراده مو زویر شن کانا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بس سره ميلو بشن نو د سیسی یتلقانی الناس فوجا خال بر سره ټولګي ملویدلو یهنئوننی بتوبه توبې مبارکۍ بیرکول او یقولون لمت بلس لتهنئتک توبه الله علیک سدی الله ولا رجود تو مبارک شستې معاف کړلې حتی دخلت المسجد جماعت تنوتل فیض رسول الله صلی الله علیه وسلم جالسا حوله الناس پیغمبر سم نو خال کا گرچا پیرو فقامت الخطب بن عبد الله رضی الله عنه اس ټولو کې عبد الله سے تلخا بن عبد الله پوسو د مون طرف ته منډي ولی هر ویلو منه منډي نه د مر جماعت کې چې منډي نه تیز روغللو حتی صافخنی مسر ملو شو مسبحه کو هننی مبارکي روکا بیس والله ما قام رجل من المهاجرين غیره بل شکرته نو پسې د خاندو پوسیدلو سید زنه کاش ډیر ملګری به کیږي د شیطان بیس پکانه کعب لا انساهل تل خیس دا خبره کعب نه پویری دي تل خاده پره ایدی دا خېګړه به زهي څه کله نه پویرون دا معنی ده قال کعب سید سلام سلام تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پیغمبر سم ته سلام کو قال رتویل وهو يبرق وجهه من السرور خوشالین مخ پړه کیدلو پیغمبر اسلام دا خصوصیات وکنه څخه به خوشحال شو د مخ به ګمکې غونې پړه کیدو موتیل ابشر بخیر یوم ای کعبه په د خوشحالي ورورځ بني خوشحال شنن ډیره خاورز ده مر عليك استوبني روغلله د سیورز به د هیڅ کله نه کتلې مز ولادت کوم کوم ورځ نه مور نه پیدا شوی کنه د سیورز نه د کتلې فقلت موتیل یا رسول الله دا تو طرف نه مت خوش خبری ده ک الله هز موف کړای امن عندك يا رسول الله ام من عند الله قال لا بل من عند الله عز وجل ده الله طرف نه ته ما پېښې ده وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سر اسکله پیغمبر سم خوشول شول استنار وجود مخ به په پړا کو شول رڼو بشول حتی کان وجهه د سبلګدو کدی د مقصد قطعه قمر دی ګومکې ټوکړه وكنا نعرف ذلك منه مو په پیدل سوس خوشول دی خپا د سکله خپا بشو به د ټند کی بیراګر جواز شول د پوسه د میزي سره پوسه راکسه ده بیس پلم ما جلست بین دې څخه لمخه مو سره کینې سموتل سکول یا رسول الله ان من توبتي خدای په خربنه ډیره خوشالۍ روستل ده کپړې خماس سره در کی بل توبه مدایا کنه سان ان خلع من مالي صدقه الى الله و الى رسول سوره مول خدای را کړه د الله رسول ته صدقه کوم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سمت شتیک ته صدقه کا خو امسک علیک بعض مالک لاغونه د سره پرېګ دا په هو خیر لك دا به تر زکه کټول پرېګ دی ور خارج کی باب سبو تشلوسی فقلت متل چلو انی امسک سهمی الذی مولا اغای سپرګدن زونتا به خیبر سے خیبر کی علاقے کی حکومت دا وقلت به متل یا رسول الله ان الله تعالی انما انجانی بالصدق شکر د الحمدلله خدای پاک ز پر اختیار بنی خلاص کړل کنه و ان من توبتی مون نی و بل نوی توبه دادا س ان لا احدث الا صدقا سدینا بعد ورسو تر اختیار اندو خو تجربه شو لکنه ما بکی تو سپر ز بکی پوتشن د دنیا کې بیس په والله ما علم تاخذ من المسلمین اس به مو چوک نه د کتل مسلمانونو کې یو کاس ساغه په امتحان کې پریوز الله تعالی صلی امتحان کې چولې فی صدق الحدیث پر اختیار خبره کې منذ ذکرت ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ټیم نه د خبره مو پیغمبر سم تخیل ده احسن مما بهتر دیغه ابلانی الله تعالی سز خدای مبتلا کړي څه معنی شو دی خبره
هیڅ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چوب رښتیا خو امتحان کې خو بیا غورځي که نه رښتیا واجنه ځکه چې رښتیا خبره ښایي دروغ نه کوي هغه ټایم خو بیا خاښ وي خصوصي څه کله دې امتحان کې خاص شو که نه ډېر په بهترین طریقې سره خاص شول خدای بیا څنګه خلاص کړل نو وګوره والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا چې کوم ټیم نه مو پیغمبر سم تاریخ ته یلی ما ټیم نه پرې مو درویغ او اراده نه د کړی ما تعمدت كذبة دروغ اراده نه د کړی کله نه مو رښتیا سیلی د نه پوري وین لا ارجو او مو خدای نه امید د کنه س ايحفظني الله تعالی فيما بقي سبق یوم کې با خدای مو درویغ نساتی قال مختن ده خبره کوي کنه فانزل الله تعالی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره الله پاک رحمت او پرمیل رجی وکړه توجه او پرمیل نبی ته او مهاجرین حضرات ته انصار ته هغه کسونه ته کوم دی پیغمبر اسلام ته بيدری کړي او په ساعت العسره دی تنګي په واخ کې دی مشکل په واخ کې دی ګرمۍ په موسم کې حتی بلغ دی پر تلاوت کو انه بهم رؤوف الرحیم مخته بدات لد وعلى الثلاثه الذين او پغدرو کسونه بني الله مهرباني توجه وکړه خلی پوڅ هغه ورسته پرېګدولې شوی وو حتی اذا زوقت عليهم الارض بما رحبت تر دې پرې سړي غام دی واجنه ساغو پیغمبر او رسول سره ډیر مين او خدا سره زمکه ور بني راتانګ شول حتی بلغ تر دې پرې تلاوت کو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رښتین کو خلق ملګرتیا کوي دنیا کې قال كعب بن كعب سوي والله ما انعم الله علي خدای مو بني د سینوم نه د کړل ک سورې رب نه دا کړ د من نعمت قد بعد ورسد دین از هداني الله للاسلام اسلام ته مو ته هدایت کړي یعنی کله نه زه خدای مسلمان کړي هدایت رته کړي ماغه نه بعد د صغات نعمت منه کتل لکه دار بني شو دی پرېږي اعظم فی نفس دین زیات نه د بلر من زړه کې من سوید کی سمو کوم رښتیا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله ته ان لا کون کذبته کذبته شکر د دروغ منه یلی کني څه بشي وا کني دا بشي وا کنه کوم دروغ یلی وا کنه فاهلك كما هلك الذين كذبوا ندروغ جن غني بزا هلاك شوا ان الله تعالی قال للذين كذبوا خدای پاک دروغ جن د سیل کله د دروغ یلی خین انزل الوحي سوه نازلک شر ما قال لخذن ډیر بعد خبره غوته کړي لکه څنګه سړی وسړی ته بعد خبره کې غدا ده فقال الله تعالی ليلي سيحلفون بالله لكم دا منافقین به تاسو ته الله قسمونه خوري کله اذن قلبتم الیه کله تاسو واپس شئ جهاد نه د دې د پاره ته دروي خوري قسمونه وکي لتعرضوا عنه تاسو نه مخ وړئ بس پرېږدای فاردوا عنه خیر د اوس خو نه مخ وړئ انهم رجسن خود شدي خچن دي غندن دي کانا سود شي کوي تاسو ته دروي غيي ومأواهم جهنم دوله ټیکانه به جهنم د جزاء می مکان یکسبون په دی واجی سدو چې کړي س بعد عملونه کړي دا به دوه پر ټیکانه وي يخلفون لكم تستخذ درويغي قسمونه خوري لترضوا عنه تاسو نه خوشحال شي خپین ترضوا عنه که تاسو نه دنیا کې خوشحال شي په دې سن ډنګيږي فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين لا تعالی منافقین نه فاسقین نه خوشاليږي سالا نه خوشحال دي نور په خوشالۍ باندې سړی ته سن نه ملويږي هیڅ نه ملويږي